الله الرحمن الرحیم. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 1480 نمبر حدیث مبارک ہے. 1680 نمبر. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال زمون سردار سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نه دا حدیث روایت تے. صحابی نم دے عبداللہ، د پلار نوم دے عباس. پلار او زوی دواړه جلیل القدر صحابه دي. عباس د نبی علیہ السلام تر دی او عبداللہ د تر زوی دی، د تر بچی دی. عباس او عبداللہ پلار او زوی دواړه جلیل القدر صحابه دي. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رئیس المفسرین او ترجمان القرآن صحابی دی. طائف کی دفن دی. اللہ پاک دی پلار او زوی دواړو صحابه کرامو ناراضی شي. الله پاک دی د خپل ځان ناراضی کی. الله پاک دی زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکړي. قال عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمایلی دی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ما د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اوریدلی دی. صحابی دے پخپل ته اوریدلی. د دوی غوږو ته د نبی علیہ السلام آواز راتلو چې دا حدیث کله نبی علیہ السلام ویلو. یقول نبی علیہ السلام ارشاد فرمایلو کل مصور فی النار، ہر تصویر جوړون کې دوزخی دی. استغفر الله. ہر تصویر جوړون کې جہنمی دی، دوزخی دی. یجعل له بكل صورت صورها نفس، وی د هر تصویر په بدل کې چې کوم د دنیا کې جوړ کړي دی، د دې نه به یو نفس، یو بنده، یو سړی پیدا کړلی شي. فیعذبه فی جهنم، هغه سړی بدله په عذاب کې جهنم کې به عذاب ورکوي. چې چا څومره تصویران ویستي دي جوړ کړي دي که نه، د هر تصویر په بدل کې به یو سړی پیدا کړلی شي، نو هغه بدله په جهنم کې عذاب ورکوي. نو چې چا یو تصویر ویستی او میټاو کړی یې نه او توبه یې ترې نه نیستی، هغه له به یو کس پیدا کېږي جهنم کې او عذاب به ورکوي. چې چا دوه، هغه له دوه، او چې چا سل، هغه له سل. توبه یې لویه دروازه ده. او د تصویر نه توبه دا ده چې کوم تصویران هم یا به سوځو، هغه به ختمو، هغه به کټ کوو. نو سره له دې حدیث شریف کې چې د هر تصویر بدل کې چې کوم تصویر د دنیا کې جوړ کړی دی، او دا څوک فرمایي؟ نبی علیہ السلام. یجعل له بكل صورت صورها نفس ويعذبه فی جهنم، یو سړی به پیدا کړلی شي، دل هغه بدله په جهنم کې عذاب ورکوي. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، دا حدیث چې ابن عباس سے خپلو شاگردانو ته کله بیان کو، هغې نه پس صحابي رسول ابن عباس رضی اللہ عنہ شاگردانو ته وایي فإن كنت لابد فاعلا، کچرې ته ضرورت دی درته او خامخا تصویر جوړې، نو داسې کار وکړه چې فصنع الشجره، بیا د ونې تصویر جوړ کړه. وما لا روح فيه، او دغه څیز تصویر جوړ کړه چې هغې کې روح او سا نه. متفق علیه، دا حدیث متفق علیه دی. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کتاب البیوع باب بیع التصاویر کے ذکر کرے دے. صحیح مسلم شریف کی امام مسلم رحمہ اللہ کتاب اللباس باب لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر. اور مسند احمد کی امام احمد رحمہ اللہ جلد 1 اور حدیث نمبر 2162 کی دا حدیث ذکر کرے دے. دے حدیث نه دا معلومه شوه چې مصور نه دی دنیا کې چې تصویرونه جوړوي، قیامت کې به د قیامت په ورځ به هغه ته هماغومره زیات عذاب کېږي چې څومره زیات تصویران جوړ کړي. د ټولو نه سخترین عذاب احادیث او روایاتو نه معلومیږي، د قیامت په ورځ باندې به د ټولو نه سخت عذاب، لوی عذاب او زیات عذاب هغه چاله ورکولی کېږي چې څوک تصویران جوړوي. د عالمانو په دې خبره خو اتفاق دی چې تصویر په لاس باندې جوړ کړلی شي، لکه دا مصورین جوړوي که نه،
ځان ته کاغذ راځوړنده کړي او په هغې باندې په رنګونو په قلمونو په پنسلونو باندې تصویران جوړوي او که د کیمرې په ذریعې سره تصویري دا ټول حرام دي او د دې جوړونکي بغیر د عذر نه عذرونه هر ځای کې ترېنه مستثنا دي لکه د شناختي کارت عذر شو د پاسپورټ عذر شو په لوټ باندې تصویر دی دا چې چا لازمي کړي دي که نه هغې ګناهګار دي نو بغیر عذره چې د کیمرې تصویر وي که د لاس جوړ کړی شوي د دواړو دپاره د جهنم وعید دی احادیثو کې دا وعید او دمکي وارده شوې ده الله دې موږ بچ زه به بیا دا خبره را تازه کړم چې د یو ګناه عام کېدو سره هغه ګناه ثواب کېږي نه او جایز کېږي نه د اوس وخت کې مونږ د ګناهونو سیلاب کې ژوند تېرو الله دې خپل فضل سره بچ کړي نو په دې سیلاب کې څنګه چې نور ګناهونه ډېر عام شوي دي په هغه عامو وبایي ګناهونو کې یو وبایي مرض او وبایي ګناه تصویر هم دی او داسې عام شوی دی چې نیکان خلک جوماتونه هم ترې بچ نه دي په جوماتونو کې لګېدلي دي او تصویران پرې ویستلی کېږي او په مدرسو کې او عالمان او مفتیان او شیخ الحدیث او شیخ التفسیر او د الله د لارې خلک داعیان تبلیغیان حضرات پیران مجاهدین نو د دې سره دا جایز کېږي نه چې موږ وایو چې یاره فلانې عالم خو هم فټوان وباسي د هغه خو هم تصویران شته نو ګینې دا به جایز نه دا بله خطا ده بیا یو ګناه ده چې هر څوک یې کوي هغه ګناه ده او چې عالم او ذمہدار کاسې کوي که نه نو بیا د هغه دپاره نور هم سخته ده دا ګناه د هغه دپاره نور هم په دې کې عذاب سخت دی الله دې موږ ټولو ساتي عوام یو که خواص شو او عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایل فإن كنت لابد فاعلا که خامخا تصویر جوړول ضروري شوي نو بیا د داسې څیز تصویر جوړ کا چې هغې کې سا نه روح ورکینی مثلا د ونې تصویر جوړ کا د بلډینګ او د عمارت د غر وغیره ځکه مصور هغه چاته وایي چې د جاندار څیز تصویران وباسي او چې د بېجان څیز د بېروحه څیز تصویر وباسي یا په ګوتو جوړوي نو هغه ته بیا مصور نه وایي هغه ته نقاش وایي هغه بیا دې وعید نه بهر دی الله پاک دې د تصویر د دې ګناه او د عذاب نه موږ او زموږ راتلونکی نسل وساتي نو مانځه سبق دی کوم ځای پورې شوی ونشکرک او موږ ستا شکر ادا کوو او شکر څه ته وایي کوم نعمت چې الله راکړی دی دا هم د الله په راضي کولو کې استعمال کما دا اعلی شکر دی ایک نمبر او کوم نعمت چې الله راکړی دی الله پې نشم خوشحالولی خو د الله دشمن شیطان ابلیس هغه هم پې نه خوشحالومه نو دا هم شکر دی خو د هغه اولني په نسبت ادنا شکر دی دویم نمبر او موږ بیا دعای قنوت کې وایو ولا نکفرک او موږ ستا د نعمت ناقدري ناشکري نه کوو موږ ناشکري نه کوو ولا نکفرک او موږ ستا ناشکري نه کوو کفران نعمت دی موږ ستا د نعمت او د انعاماتو ناقدري او ناشکري نه کوو ناقدري ناشکري د نعمت همدغه ده چې نعمت راکړی الله پاک دی بې ځایه استعمالوم او شیطان پې خوشحالوم نو دا ناقدري او ناشکري ده زما په خیال که تاسو دې دوو ټکو ته ښه پام وکړو جور او سوچ هم وکړو که نه چې شکر څه ته وایي نعمت د الله په راضي کولو کې ولګو دا اعلی شکر دی نعمت د الله په راضي کولو خوشحالولو کې نه لګوم خو شیطان هم پې نه خوشحالوم نو دا د نعمت شکر دی خو ادنا ولا نکفرک او ستا ناشکري موږ نه کوو ناشکري څه ته وایي نعمت راکړی الله دی او د الله په ناراضه کولو کې لګیا دی د الله پاک په خفه کولو کې لګیا دی زه لګوم نو دا ناشکري ده اوس چې دا آینه ځان ته ونیسو که نه هر کس ځان ته ونیسو مثلا ګوره دا سترګې د خدای پاک یو نعمت دی که نه به یې مړه دی نعمت دی ته د هغه چا نه د دې تپوس کوي استاد جي چې سترګې نه یا نظر کمزوري یا څومره په تکلیف دی نو د الله نعمت دی که نه نو دا به اوس څه کې لګو نو چې په دې سترګو کم کتل وکړو چې الله پې خوشحاله شي پلار ته وګورو چې دا هغه هستي ده چې د ده نه الله پاک زه پیدا کړی یم که دا نه وې نو زه به سومه اول خو به زه وم نه او که وې نو بیا به سو چېرته د بل شیز بچی به او مور ته په دې سترګو مور ته کتل د رحم ښه د غصې کتل نه د رحم کتل استاذ ته عالم ته جومات ته جومات نه د جومات درو دیوار ته چې څنګه د مانځله راځي هر څه ته به ګورې پام به کې لاندې فرش ته که کوم شي کې ستا د خدمت ضرورت یو صف بې ځایه یو څه شی ګډوډ سم به
پسترګو باندې قرآن شریف ته کتل، بیت الله شریف ته کتل، خلکو ته درانه کتل، مشر ته د مشر په نظر کتل، کشر ته د کشر په نظر کتل، ګاونډي ته د ګاونډي په نظر کتل، مسلمان ته د مسلمان په نظر کتل. دا د سترګو هغه استعمال دی چې خدای پاک پې خوشحالېږي، او دا د دې سترګو د نعمت څه ده؟ شکریه ده. او ناشکري څه ده؟ چې حرام کتل پې کوم حرام. نو اوس وګورو که نه چې زما سترګې ماله د خدای شکر د ورځې ډېره ادا کوي که ناشکري کوي. دا شانتې پې اوس دا غوږ، سترګه، ژبه، لاس، خوا، دل، دماغ، اندروني نعمتونه، بیروني نعمتونه، مونږ هر کس له خدای پاک دومره نعمتونه راکړي دي چې د شمار نه وتلي دي. دومره نعمتونه الله راکړي دي چې د شمار نه وتلي دي. دا جامې او پیزار او جرابې او صادر او دا بیروني نعمتونه دي، د بدن نه بهر دي، بدن سره لګېدلي دي. په دې ژمي کې ښایسته لباس رښتیا ووایي، رښتیا به وایي چې مونږ ښایسته ښکلی لباس جومات ته اچو که شادي حال ته. بس سوچ وکړئ نو چې کوم ځای دپاره اچول پکار و. صلی الله تعالی علی خیر.